نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وهو يعظ أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء من الإيمان رواه البخاري. بشکا کسان چې ریږي د رخ په لپشې شا د دوی دپاره بخشش دی او اجر لوی دی. که پټوئ وی ناګانې خپلې او ښکاره کوئ هغې لره بېشکه دغه الله پوهه دی په رازونو د سینو باندې. الا یعلم من خلق، دا خلق نه دي پوهه په هغه باندې چې الله پیدا کړي دي. الله نه دی خبر د خپلو مخلوقاتو نه، وهو اللطیف الخبیر، او دغه الله باریک بین او خبردار دی. سورة ملک آیت نمبر 12، 13 او 14. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ایمان صدبر اویا او صدبر شپېته څانګې دي. معنی دا چې ډېرې څانګې دي. د اویاو نه مراد عدد نه دی بلکې کثرت دی. د ټولو نه افضله څانګه ردي چې سړی پې د جهنم د اور نه بچ کېږي نو هغه د لا اله الا الله. او د ټول نه لاندې څانګه د دې چې دی نو ضروري شی د لارې نه لرې کول. او حیا دا د ایمان یو ډېره لویه څانګه ده چې ایمان په حیا باندې راټینګ دی. او نبی علیه السلام د یو سړي په خوا باندې تېرېدلو خپل ورور ته نصیحت کوي چې حیا کوه. رسول الله ورته ویل پرېږده، د حیا خو د ایمان یو څانګه ده چې انسان کې حیا نه وي نو هغې کې ایمان نه وي. صحیح بخاري حدیث دی. حیا عربی زبان کې د دې لفظ معنا ده انکسار او تغییر. یو شي کې تغییر راشي او یو شی مات شي، دې ته حیا ویل کېږي. شرعا حیا څه ته ویل کېږي؟ انقباض النفس، خپل ځان، خپل نفس، خپل وجود را بندول د وجې د عیب نه چې په ما باندې به عیب شرعي یا عرفي رواج کې یو شی عرف کې عیب دی دا به را باندې ولګي، یا شرعا چې کومه دی دا عیب دی دا به را باندې ولګي. د هغې نه خپل نفس ساتل دی د حیا وي. حیا چې کله د انسان نه لاړه شي نو انسان بی ایمانه پاتې کېږي. امام ابن قیم رحم الله فرمایي چې اصل کې حیا د حیات نه دی، زندګۍ نه دی. په دې وجه باندې حیا باران ته وایي عربي زبان کې. کله چې باران بند شي نو د ونو بوټو نه او د ځناورو نه ساه وځي، ونې بوټي غیاګانې وچې شي، ځمکه وچه شي، چینې وچې شي،
زناور او انسانان پریشان شي. د دې وجې نه چې کله حیا د زړه نه لاړه، د انسان د وجود نه ووتله، د انسان روح چې کومه دی نو دا بېقراره شي او دننه اندرون کې چې کومه د ژوند د تېرولو دپاره ښه زندګي د نه ختمه شي. په دې وجه باندې هر وخت کې په دې جمله باندې زور پیغمبران ورکړی دی. صحیح بخاری حدیث دی، رسول الله فرمای ان مما ادرک الناس من کلام النبوت اذا لم تستحتی فاصنع ما شئت وفي روایت اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت. نبی علیہ السلام وی چې تیر شوي زمانې نه دا یو خبره مسلسل را روانه ده چې هر پیغمبر خپل امت ته دا خبره کړې ده او خلقو یې زده کړې ده چې کله د انسان نه حیا ووتله نو دی چې څه کوي نو بیا دې کوي. معلومه دا شوه دا ډېره اهمه خبره ده، ډېره اهمه جمله ده، واقعي خبره ده. که سړی بې حیا شو نو د معاشرې دپاره یو ناسور دی، که ښځه بې حیا شوه معاشرې د بربادۍ دپاره یو لوی سبب دی. زوی چې بې حیا وي پلار او مور ته طرف کوي، لور بې حیا شي پلار او مور د هغې نه طرف کوي، هغه پرېږدي په ځای باندې. دغه شانتي په ماتحتو کې او دغه شانتي په کشرانو کې چې بې ادبي زیاته شي نو خلق چې کومه دی د هغې معاشرې نه او د هغې خلقو نه ځان ساتي. په دې مشرانو کې چې حیا نه وي که نه بد اخلاقه وي، حیا تې وځي هغه لاره ورته خلک پرېږدي، په هغه لاره باندې خلک نه ځي. لیکن بل طرف ته چې کومه با ادبه او با حیا خلک وي کوم ځای کې چې ناست خلک پسې راځي د هغوی خواته کښېني. په دې وجه باندې دا جمله ډېره اهمه جمله وه چې هر پیغمبر خپل امتیانو ته ویلې ده او هر امتي دا یې زده کړې ده. او دا د پیغمبرانو من کلام النبوت چې هر پیغمبر دا خبره کړې ده چې اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، چې کله حیا درنه وځي نو بیا چې څه کوې نو هغه کوه. اوس یو حیا د بنده او د رب په منځ کې ده، یو حیا د بنده او د انسانانو په منځ کې ده، او یو حیا د بنده د خپل نفس سره ده. د بنده او د رب په منځ کې حیا هغه داره چې ته د الله د معصیاتو نه ځان ساتي، کمې خبرې نه چې الله منع کړې ده تر هغې نه ځان ساتي. په دې وجه باندې امام ترمذي نقل کوي نبی علیہ السلام فرمای استحیوا من الله حق الحیا. نبی علیہ السلام یو ځل صحابه ته وایي چې د الله نه حق حیا کوئ. نو صحابه ورته ویل قالو انا نستحي یا رسول الله، مونږ خو ډېر حیادار یو، مونږ خو ډېره زیاته حیا کوو، واقعي به حیا وو، حیادار خلک وو. نبی علیہ السلام ته فرمایي قال لیس ذالکم، که ستاسو په سوچ کې کومه حیا ده نو دغه حیا د رب نه پوره حیا نه ده، پوره حیا د رب نه ده. ولكن من استحیا من الله حق الحیاء فلیستحفظ الرأس مما وعى. چې یو سړی وایي زه د الله نه پوره حیا کوم نو په یو روایت کې فلیحفظ خپل سر او دې سر چې سر راګیر کړي دي دا دې په کنټرول کې ساتي، خپل سترګې، خپل غوږونه، خپل ژبه او خپل سوچونه او فکرونه دا دې کنټرول کې، دا دې غلط نه استعمالوي. ولیحفظ البطن وما حوا، خېټه او دې خېټې چې سر راګیر کړي دي خوراک څښاک دا چې کومه خوراک کې دا دې محفوظ وساتي د حرامونه، او دغه رنګې خواهشات تی خپل کنټرول کې، خواهشات تی غلط نه استعمالوي. او دریم نمبر ولیذکر الموت والبلا، او بیا دې مرګ یادوي چې مرګ شته دی او زه به ریز مریز کېږم، زه به ختمېږم، زما دا ځواني به هم ځي، وجود به هم ځي او جسم به هم ځي او هر څه به ختمېږي. ومن اراد الاخرة ترک زینت الدنیا، او چې څوک آخرت
مقصود وي د هغه نو دنیا به نه د مقصود نه وي. دا مطلب یې دنیا به نه استعمالوي، دنیا به د مقصود نه وي. فمن فعل ذلک فقد استحیا من الله حق الحیا. دا کارونه چې بچا کې موجوده وي نو د الله نه حق یره حیا وکړه. لہذا د الله او د بنده په منځ کې حیا چې کومه ده نو سر هغه دا ده چې سړی خپل سر او د دې سر سره متعلق چې کومه طاقتونه دي دا کنټرول ساتي. سړی خپله خېټه او د خېټې سره چې کومه تعلقات او خواهشات دي او خوراکونه دي د دې خیال ساتي، دا محفوظ ساتي. د سره د مرګ غم ورسره یې سبا به مړ کېږم او دی وایي زه به سبا ریز مریز کېږم، زما دا هډوکي به ختم شي، زما را وجود به ختم شي، زما را طاقت به ختم شي. سړی د قبرستان ته لاړ شي او په دې قبرستان کې د قبرونو ته وګوري چې حیران شي ورته چې لکه دومره غټ خلک، دومره عظیم خلک او دومره عاجزه خلک، دومره نیکان خلک او دومره زورور خلک ټول د دې دفن دي او د خاورې لاندې دي. نو چې خپل ځان ته سوچ وکړې نو که په دې قبرستان کې نیکان ګورې نو ستا نه پکې غټ نیکان دي، او که مالداره پکې ګورې نو ستا نه پکې غټ مالدار وي، او که زورور پکې ګورې نو ستا نه پکې ښه زورور وي، او که طاقتور پکې ګورې نو ښه پهلوانان او طاقتور د دې خاورو لاندې پراته دي. سړی دا یو سړی را مخې ته کېږي نه چې هلکه دغه انسان او څومره طاقتور انسان خو لیکن نن د خاورو په خېټه کې پروت دی، ریز مریز دی. ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې د سره مرګ غم ورسره وي او د خپل ځان چې زه به ریز مریز کېږم او ختمېږم. او بیا چې سړی وایي زه آخرت منم دنیا ته معبود نه وي، دې ته د الله نه حق یره او حق حیا ویلی کېږي. دا د ترمذي حدیث دی. نو یو حیا د بنده او د رب په منځ کې ده، او د دې تفسیر د دې حدیث نه زیات ښه تفسیر ښه وضاحت بله کېدی نه شي. چې یو سړی وایي زه د الله نه مال حیا ده او زه دې حیا کوم، نو دی به د خپل سر ټول طاقتونه صحیح استعمالی، دی به د مرۍ نه لاندې د خپلې خېټې سره چې څومره طاقتونه یې دا به صحیح استعمالی، د سره به د مرګ غم ورسره وي، د سره به دا سوچ ورسره وي چې زه به هم یو ځل ختمېږم او یو ځل به ځم د دنیا نه. دا خو یقیني خبره د دنیا نه به خامخا سړی ځي که نه. اگر که مونږ ټول چې کومه دی نو د مرګ سوچ نه کوو، لکه زم ویم چې زه به نه مړ کېږم، بل هم وایي چې زه به نه مړ کېږم، دا یو سوچ وي که نه. او که فرض که مرګ مني نو وایي چې مړه ډېر خلک زما نه مشران دي، نو پلانکې رانه مشر دی، پلانکې رانه مشر دی، پلانکې رانه مشر دی، نو ځان په هغې پسې تړو. نو دا را مشرۍ کشرۍ شی نه دی. دا مرګ دا به انسان باندې بې ټایمه راځي. د دې وجې د انسان ارمانونه او سوچونه، د هغه فکرونه، د هغه خواهشات او د هغه امیدونه هېڅ ته به سیند باندې لاهو کړي. د ده په امید کې دا وي زه به دا وکړم دا وکړم دا وکړم، لیکن چې مرګ راشي هر څه پاتې شي نیمګړي. او په دغه ټایم کې د سره صرف دغه یو غم ورسره وي چې لکه دنیا نه لاړم، هر څه پاتې شو او د دنیا نه لاړم او بلې دنیا ته لاړم، اوس په څه کېږي. لیکن چې سړی روغي په دې وجود باندې روغي او دا ژوند ساه پکې وي که نه، نو بیا چې الله هېري، بیا پروا هم نه ساتي، د حرامو د حلالو تمیز هم نه کوي، د جایز او ناجایز تمیز هم نه کوي، د بغاوتونو او سرکشۍ تمیز هم نه کوي. اګو د انسانان خو چې کوم دی ځناور نه دي چې دوی به یو بل سره چې کوم دی نو بس مشتې ګریواني. نن زمونږ کار څه دی؟ بس ټول مشت ګریوان. څوک یې زما د کلي نوم یاد کړی دی، او څوک یې زما د پلانکي قوم نوم یاد کړی دی، څوک یې زما دا یاد کړی دی، څوک یې زما هلکه تا یاد کړی دی، ابتدا تا کړې ده. بله چا وویلې خبره وکړه، ما ورته ویلې د جګړې ابتدا چې کومه دی نو دا به د یو کس نه کېږي. کم ځای کې چې څه جګړه وي که نه، ابتدا به یو کس کړي، مه خفه کېږئ بي چې څومره ووالی شي جو ښه دی. ځکه چې همیشه دپاره دا به څو قیامته پورې بل کار نه، سړي په خوی کې بدل تبدیلي نه راځي. زه سړی وایي هلکه دا ماشوم دی، بیا وایي 10 کاله عمر دی، وایي زه اوس 10 کاله دی، ځوانۍ کې دی،
بیا 13 کالو ته ورسي 40 کالو ته ورسي بیا یې انوسي وشي بیا یې کړوسي وشي او دی خر دی او خر دی او خر دی او بدلیږي نه. دا خو د معاشرین لرې کول پکار دي شی یا وله غټه پنجره پکار دی چې سړی په هغې کې بند کړي او غټې تالې ورته واچوي او د سپو په شان ډوډۍ ورته وراچوي چې خوره دغه ځای کې کښېنه بار ته مه راوځه. ځکه ته جومات ته راځې نو هم ناسورې شرمخې او که ته په کلي کې داسې ګرځې هم شرمخې او که په بازار کې هم شرمخې. نو دا انسانان خو چې کوم دی نو دا خو انسان یو شرمخان نه دی. مونږ هم هغه شرمخان یو. د سبا غم را سره نشته دی. د سبا غم نشته دی. ښه اخلاق دې ته ویل کېږي چې هغه په هر وخت کې ښه اخلاق یې ګورې. دا نه چې یو وقتي طور باندې مثال د یهودي دی. یهودیان چې کله ضرورتمند دي او حاجتمند دي که نه دومره با اخلاقه چې غږ مه کوه. دومره با اخلاقه. خو چې کله دوی لاس بر شي او د دوی حاجت ختم شي نو بیا دوی هغه ناسور دی او هغه شرمخان دي چې حیران به شي ورته. الزامي قوم دی. په دې باندې کار نه کوي چې یو سړی دی وقتي طور باندې 2 منټه اخلاق ښه دي او پستي خبرې وکړي او چې لکه دا ډېر ښه سړی دی. نه نه جي دا ښه سړی نه دی. ښه سړی دا دی چې په هر وخت هر ټایم کې اخلاق ښیي. کله چې دی نو د غصې خبره ده هم د اخلاق ښه دي او کله چې کومه دی نو د غصې خبره نه ده خوشحالۍ خبره ده. ما اخلاق یې ښه دي. اخلاق پېژنې اخلاق څه ته وایي؟ اخلاق نرمۍ ته نه وایي. اخلاق د غصې په ټایم کې غصې ته وایي او د نرمۍ په ټایم کې نرمۍ ته وایي او د خندا په ټایم کې خندا ته وایي او د جړا په ټایم کې جړا ته وایي. دې ته ویل کېږي. اوس حضرت عمر فاروق چې کوم دی نو حیادار او با اخلاق نه و. ولې نه و؟ لیکن څومره جلال و پکې. د دین خبره به چې راله چا پلار به چې کوم دی راګیر کړی وی بیا اور لیکن چې کله د دین خبره به نه وه خپل ذاتي خبره به بیا موم و بیا نرم به ناست و. خو چې کله د دین خبره به راله نو په هغه کې څومره سختي وه چې د هغې صحت نشته دی. موسی علیه السلام د الله پیغمبر دی. په موسی علیه السلام کې غصه نه وه. موسی علیه السلام کې داسې غصه وه چې حیران به شي. تفاسیرو پسې دروغ دومره لیکل دی چې هغه دې واورېده ته به وایي چېرې وایي د امام قرطبي د بني اسرائیلو قصه نقل کوي ټوپۍ نه به لوګی خط وایي دا دروغ دی. خو خبره ده چې غصه خو جلال خو سخت جلال و لیکن با اخلاقه و که نه. پیغمبر خو یې با اخلاقه. پیغمبر خو یې کردار والا. پیغمبر خو یې حیادار. لیکن خبر هم داره چې کم ځای کې د دین خبره وه نو په هغې کې سخت جلال موجود و. نبی علیہ السلام چا گزار نه کولو. په چا به گزار نه کولو. لیکن چې کله به د دین مسله راله نو بیا د خپلو بیبیانو نه یو میاشت قسم خوړلی دی ستاسو سره خبرې نه کوم. یو میاشت قسم خوړی ستاسو سره به زه خبرې نه کوم. دین خبره نو په دې وجه باندې ښه اخلاق دې ته ویل کېږي. په تا کې به جمال هم وي او په تا کې به جلال هم وي. ته به د غصې په ځای کې غصه کوې او د خوشحالۍ په ځای کې به د خوشحالۍ محفل په خفګان نه بدلی. بعضې خلک همیشه دپاره چې خلک ورسره ځي که نه نو یاره یار دې نه بوتله ځان سره نه دي پکار. دې وایي د خوشحالۍ په مسله کې چې کوم خفګان جوړوي برداشت پکې نه وي. آیا سره چا کې برداشت نشتی قیامت کې واقعت هم چې کوم دی نه برداشت نه. دنیا کې چا سره برداشت شي خپله غصه سکي خپله غصه توکي برداشت کوي هغه انسان چې کوم دی د هغې سره الله تعالی به ډېر حد درجې نرمي کوي. نو دلته وایي چې یو حیا چې کوم دی د الله او د بنده په منځ کې ده نو هغه حیا دا ده چې ته 3 خبرې در پکې اهم وي. نمبر 1 د دې سر په حدودو کې چې څومره طاقتونه دي دا ټول ستا په کنټرول کې وي ته د الله نه حیا کې. 2 د سر نه لاندې چې کومه د خېټې طاقتونه دي د خوراک څښاک او د خواهشاتو دا په کنټرول کې. معلومه دا شوه چې ته څه کې ته به حیا انسان د الله نه حیا په تا کې شته دی. او 3 نمبر ستا سره دا سوچ او دا غم در سره وي چې سبا مرګ دی او دا ټول وجود به زما ریز مریز کېږي. بس دا سړی سره دا حیادار انسان دی او د دنیا سره تعلق سوي مقصود آخرت وي او دنیا ته چې کوم ذریعه معاش وي
ذریعه د ژوند ورته وایي، مقصود ورته نه وایي، معبود ورته نه وایي، بندګي نه کوي. دا د الله نه چې کومه دی نو څه ده؟ حقیقي حیا ده. دا صفتونه چې بچا کې وي دی به څه وي؟ دی به د الله نه خامخا حیا وي. دا د ترمذي حدیث دی، د ابو سعید د ابو هریره رضی الله تعالی عنه. دویم نمبر حیا د بندو د انسانانو په منځ کې ده. د بندو د انسانانو په منځ کې حیا داره چې کله یو سړي انفرادي عیوب دی او هغه ته خلقو مخکې بیانې، ته حیادار انسان نه، تا را بنده چې کومه دی د بې حیایي قصد کړی دی. کله د هغه انفرادي کارونه دي، ته د هغې اصلاح کول غواړې، د هغه څه انفرادي ملاقات وکړه ملاو شو سره، خلکو مخکې د هغې بیان نه کوي، بلکې که بل څوک یې وایي نو هم تر هغې مقابله کوي چې دا کار غلط دی، دا خبره داسې نه ده، دا خبره داسې نه ده. غیبت نه کوي، چغلي نه کوي، خپل عیوب هم پټ ساتي او د هغې د ختمولو چې کومه دی نو څه کوي؟ کوشش کوي. دې ته ویل کېږي د بنده او د انسانانو په منځ کې سره حیا ده. دا دویم نمبر حیا ده. دریم نمبر حیا چې کومه دی د بنده د خپل نفس نه ده. ستا سره فرشتې در سره دي، ستا سره یو نفس در سره دی، ته په یو اسلامي مزاج باندې او په خوی باندې پیدا شوی، د ګناهونو سره داسې نفرت دی، ته وایې چې لکه هېڅوک مې نه ویني، زما دا نفس چې کومه دی نو مایني، زما دا وجود چې کومه دی مایني، سبا له به زما دا وجود زما خلاف چې کومه دی نو څه کوي؟ اقرار جرم کوي، اعتراف جرم کوي او زما خلاف په یو ګواوي. دا لاسونه به ګواوي د خلاف، دا سترګې غوږونه به د انسان خلاف چې کومه دی ګواهي کوي. نو دریم نمبر حیا دار دی خپل ځان نه چې کومه څه کوي؟ حیا کوي. دا انسان یو کامل انسان دی. په دې وجه باندې دا صفتونه چې په چا کې وو نا خلق کامیاب. سلمانی فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی، امام غزالی احیاء العلوم کی نقل گئی، ان اللہ اذا اراد بعبده ہلاکا نزع منہ الحیا. سلمانی فارسی فرمائی چې الله تعالی یو انسان بربادی او تباہ کوي نو د هغه نه حیا وباسي. کومه معاشره چې الله تباہ کوي نو د هغې نه حیا وباسي. کم کور چې الله تباہ کوي د هغې نه حیا وباسي. د دې وجې نه چې کله تاسو کم انسان ته هم کتلی دی او حیات یې وتلی، دا غرق شوی دی، تباه شوی دی. د بې حیا انسان انجام ډېر بدي. کمې کور نه چې حیا وځي، نر ښځې خوشحال ګرانه چې ورته خلک وایي، خوشحال ګرانه دې ته نه وایي چې هغه دې د شریعت خلاف کارونه کوي. خوشحال ګرانه دې ته ویل کېږي چې یو بل ته ناکام کوي. خوشحال ګرانه دې ته ویل کېږي چې یاره څه وي بس په هغې باندې څه کوي؟ استغنا کوي. په هغې باندې چې کومه دی نو ولاړ دی، مضبوط و، خوراک ښه دی او که بد دی. ډېر خلک داسې شته، ډېر کورونه شته چې په هغو کورونو کې داسې غریبي ده، داسې غریبي چې حیران به شي ورته. لیکن سړی هغې بچو ته او هغې ښځو ته چې کومه دی سوچ وکړي په دې حال کې شته دی. قسم دی که چا په مخکې فریاد کوي یا چاته چې کومه دی دا خبره ښایي چې زموږ که څه شته نه. څو کاله مخکې، 8 کاله مخکې یو کس و، هغه په باره کې زه خبر شوم، ما دې بیا پټ غوندې تپوس وکړو، ما چې لکه ستا را بچي چې کومه دی نو دا بلکل څه فریاد هم نه کوي چې ته دا وچه روټۍ چې کومه دی نو خورې او څه نه وي. هغه وخندل ویل چې نه کوي. تربیت یې وله داسې کړی و، داسې تربیت. اوس ماشاءالله ډېر مالداره دی هغه سړی، اوس ښه شوی دی. یو ځای لاړو بر سعودي عرب ته، اوس ډېر ښه برابر دی. خو لیکن هغه وخت کې چې کومه دی نو ما ته چا وویل، ما ځان تپوس وکړو نو هېڅ چا ته نه ویله، خو ما ته ویله او داسې شته، داسې خبره ده که نه. دې ته دا حیادار کورونه دي. دا بې حیا کورونه دي چې د بچو داسې تربیت شوی دی چې معمولي څه اخوا دی خو یې بس کنځلې کوي او جګړې کوي او چغې وباسي او ځان باندې نور خلک چې کومه دی خبروي. دې ته ویلی کېږي کور نه به خپل حیا نه وباسي، نه به چاته فریاد کوي. زه خو ته خبر په دې وخت کې خو خپل ځان، خپل فریاد نه و، د خپلې بیمارۍ فریاد چاته کوي که نه خلک به درپسې خاندي. دا دې زمانې داسې منافقان مسلمانان دي. نه به د خپلې غریبۍ چې کومه دی او د محتاجۍ چې کومه دی چاته فریاد کوي، که دې وکړو خلک به درپسې خاندي. مړه وایي دا داسې دی او دا داسې دی، خبرې به کوي درپسې. او بیا خو بله خبره شته نه، ته خو چې بیمارۍ که نه خلک وایي چې هلکه دا د الله ډېر بدې شي ځکه بیمار شو، چې غریب شوی دا د الله ډېر بدې شوی ځکه چې کومه دی بیمار شو، ځکه غریب شو، ځکه داسې شو. دا هلکه زوروره دا خو د یهود عیسایانو سوچ دی. کیدای شي د هغه دپاره الله تعالی د امتحان جوړ کړی وي، د هغه امتحان وي او ستا دپاره قهر وي، ستا دپاره قهر وي. نو چاته فریاد مه کوئ.
الا دا چې رقم سړی د فریاد دی نو هغه ته فریاد کوي، الله ته فریاد کوي بس. الله تعالی بچا بس خان دی نه، الله د خلقو فریاد ختمي، د خلقو دعا قبلي، پریشانی ختمي. انسانانو ته فریاد وکړو بس انسان چې کوم دی نابر پسې بیا دا به خان دی. په دې وجه باندې سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله انسان الله هلاک کوي نو د هغه نه حیا وباسي، کور هلاک کوي نو د کور نه حیا وباسي، محله او کلی او علاقه بربادوي، وطن بربادوي نو د هغې نه الله تعالی څه وکړي حیا وباسي. عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ ډېر بحیا و. عبدالله ابن عباس فرمایي چې یو ځل نبی علیه السلام ناست دی، ابوبکر صدیق راغی، عمر فاروق راغی، رسول الله د خپې ښکارېدې پنډۍ مبارک. خو چې کله عثمان ابن عفان راغی زر برابر شو، عمر فاروق ته یا رسول الله مونږ رالو تاسو حرکت هم ونه کو، او چې عثمان ابن عفان هلته راښکاره شو نو تاسو یو دم برابر شو. اول که هغه زني سلدلی وی دې پله نه راتلو، ځکه چې هغه کې دومره غټه حیا ده چې کله غسل کوي نو هم فرشتو ته دا حکم وي د الله د طرفه چې بهر وځئ، دا حضرت عثمان د خوا نه وځئ. دا سره دا حیادار دی، دا صفتي معنا ده. د دې وجې نه الله تعالی دې موږ با حیا جوړ کړي، زموږ نارینه زنانه واړه لوی زموږ کورونه د الله تعالی د حیا نه څه کړي، د حیا نه ډک کړي چې حیا وځي. اضافات کلاوي په پل ماشئ ته دا خبره یاد ساتئ، بار بار زویم دا صحیح حدیث دی د بخاري چې نبی علیہ السلام فرمایي تیر شوي پیغمبرانو هر یو خپل امتیانو ته دا خبره کړې ده، ان مما ادرک الناس من کلام النبوه، چې کله د انسان نه حیا ووتله څه چې کوي هغه دې کوي، ځکه چې الحیاء من الایمان او الحیاء کل ایمان، هم حیا ټول ایمان دی. او چې کله حیا لاړه هر څه شو دا ختم شو. الله تعالی زموږ د معاشره زموږ د کورونه حیادار جوړ کړي. دا کس دی چې زموږ مامي بیماره ده او اپریشن دی، اوس هم نه کېږي په پېښور کې، چا څه اوس کېږي مانځه نه بعد ورسره بیا تعاون وکړئ، بهر به څادر خور کړی وي او خپل وس مطابق زکات یې هسې ول ورکړي، تعاون سره وکړي. او یو بیماره ده د صبغت الله مور بیماره ده په سعودي عرب کې، اپریشن یې کړی دی، هغې دپاره خصوصي دعا وکړي چې پروردګار له شفا ورکړي، الله العالمین شفای کامله عاجله ول ورکړي، پروردګار دغه بېهوشي هم ختم کړي، هوش کې راولي، پروردګار صحت ول ورکړي، الله العالمین روغ موټې پاکستان ته راولي. نور څوک بیماران دي شفای کامله عاجله ول ورکړي، روحاني بیماران دي، جسماني بیماران دي، پروردګار ته ول شفا ورکړي. اللهم اغفر لحینا ومیتنا